الرحمن الله الرحمن الرحيم باب كل يتقي عليه السلام حسنا بشريعه نبينا صلى الله عليه وسلم الى هذه الامه فقال الله تعالى وبيان الدليل على ان هذه الثلاثه اولون الغيب من الظالمين عن الحق الى يوم القيامه. باب دې په بیان د نزول د عیسی ابن مریم علیه السلام چې عیسی علیه السلام دا برکوزی او حاکما بشریعت نبینا صلی الله علیه وسلم دا په فیصله د نبی علیه السلام په شریعت باندې وکړي دا ولې ذکر دا اکرام اعزاز الله تبارک وتعالى طرفنا د دې کومه چې عیسی علیه السلام جلیل القدر پیغمبر خپل امت لري او کله چې په آخره زمانه کې راځي چې نو فیصله په بیا د نبی علیه السلام شریعت او دین باندې وکړي دا د دې امت نو اکرام یو اعزاز دا الله شرفه الله دې شرافت مو او باب دې په بیان د دلیل په دوی باندې دا ملت د نبی رسول الله د دې د منسوخي نه د دې نصا دا نه منسوخي او ان اولاد تبال طائفه منها او شان د همیشه یو ډله منها د دې امت نظامین علی الحق دیو حق باندې غالب وي الى يوم القيامه او د قیامت پورې جماعت یو ځل الله پیدا کړي هغه جماعت دله هغه د الله د دین د دفاع کوي هغه غالب وي الله تبارک وتعالى دین چې نبی د سلام سنت طریقې د دې ژوند کولو کوشش وکړي او دې غالب وي د کافرانو مشرکان سره همیشه دې مخالف نو وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزوع قال حدثنا محمد بن قال حدثنا سليمان بن شهاب بن حكيم بن زيد بن سريعة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده يوشك ان ينزل منه الله عليه وسلم نبي السلام فرمائے والذي نفسي بيده وما قسم فقال افراد معنی سے جماع ہوتا ہے کہ اختیار کرے لیوشکنا قریب ان ينزل فيكم جنازل شفتا سکی ان ينزل فيكم جنازل شفتا سکی یعنی فدی امت اگر کا خطاب باندې لري هغه څوک چې عیسی علیه السلام په زمانه کې نیوي هغه ته وایي چې عیسی علیه السلام زمانه کې او خپل عیسی علیه السلام ابن مریم انا د بشر تاسو ابن مریم عیسی علیه السلام حکما مقصدا حکما نازلی و حکم دا فیصله کوونکی په دې شریعت باندې معنا دا بنازلی بنا چې دا نبیو پیغمبري مستقل رسالت ورته مستقل شریعت بدلی نوی شریعت بدلی نوی نا بلکې نبی رسول الله سلام شریعت دا ناسخ دې لپاره بچا د دې ټول يهود نصارا او مخکې ټول اديان لا بلکې عیسی علیه السلام حقیقت فیصله کوونکی وي د فیصله کوونکو د دې امت نه چې مخکې تا فیصله کړې په دې شریعت باندې عیسی علیه السلام نو فیصله کوونکی وي مقصدا انصاف کوونکی وي مقصد انصاف ته ویل کېږي فسط یقصد انصاف مقصد کله عدل وکي چې کوم دې په تفسیر سره شي فسط یقصد قسطا مصدر کې فرض ده فسط یقصد قسط دی ویل کېږي چې ظلم کول دا نو دواړه ماده یو شی ده تر مصدر کې چې نو فرض ده معنا در مقصد انصاف ټول چې عدل کې کوي عدل فیصله دا کوي مقصد وي او که قسط شي فستایق تو قسط نو بیا دا ویل کېږي ظلم کول او اما القاسطون فقانوا لجهنم حطبا قاسط جائر ظالم ته ویل کېږي چې کله عیسی علیه السلام راځي نو فیسر صلیب ماتی معنا دا صلیب په حقیقت ماتی نصارا د دې صلیب تعظیم کوي د دې عظمت ورګري د دې لوی ذکر عیسی علیه السلام د شي د صلیب په حقیقت د ماتی د
نصارا کوم ګمان کې د نصارا او کوم څوک فکر دی دا غیر کتابي کوي په دې کوشش را باطل دی او دې حدیث نه دا معلومي دې حدیث نه دا معلومي چې کوم آلات باطله دي آلات باطله د هغه تغییر د هغه ماتول شرعاً دا جائز دی لا ولري اوس وګوره سلیم ماتول همدارنګه خنزیر چې دنو دا هغه وجل خنزیر وجل چې کوم آلات او اسباب د بطلا باطل دي هغه په ختمه مثال لکه نن سبا د سات شروط اسباب وسوي د چستا وسوي هغه به ماته هغه په ختمه چې کوم موبایل باندې څو غاڼې بجانې اوري هغه په کوم څه کراولې په غاڼې باندې دا به ماته دا روان دا تا جایز دي دا کروا کطالب مولا سروي نو محترم ناظم اوبه ته موبایل والو په کار دی او تر ورته دا جایز دا شرعاً روان ذکر انسان سلام صلیب و ماتی ويقتل الخنزير او خنزير بوجني خنزير دا بوجني ذکر جمهور علماء دا مذهب دی چې کله خنزير په دار کفر کې پیدا شي یا دار کفر نه موضوعه پیدا شي دا قدرت طاقت د وجود د خنزير او خنزير بوجني خنزير دا بوجني د دې حدیث نه معلومه شو چې ساتل د خنزير حرام دی خوراک حرام دی او دا نجس دی ځکه چې کوم شی متفاعل وي هغه باندې خپل پیدا کوي دا څه وجه نه شرعاً ناروا او معلومي کې دی باندې فائدہ اخستل ناروا ده فائدہ نه اخستل کېږي نو ځکه دا وجه دی دا وجه دی ويدع الجزيه ختم بکی جزیه لرا عیسی علیہ السلام جزیه چې ناروا ختم کی چې جزیه ختم کی نو مایا معنا دا چې جزیه وسو قبلینا جزیه دا نشي قبل وله بلکې د کفار نو وسر اسلام قبلی او جزیه ولر یا اسلام راوي یا قانون مرضی او څوک چې جزیه هغه ورکه چې مسلمان جزیه ورکه هغه باندې د کفایت نشي کولای بلکې سره به وجه چې یا اسلام یا قتل دین ام فقابل لا مستقیم یا اسلام یا قتل دین معنا دا چې دی وختي صلی الله علیه دا یصير واحده یو دین بدلی اسلام ته دین ما سوانو دین لبنه یو دین بدلږي د دې اهل زمونه دا چې بسوب باقي پاتې نشي یو تل چې هغه ولګي چې دی ورته په یو دین واحد ټول مسلمانان یو دامن یا معنا دا چې جزیه وی تعالی تعالی ختم کی نو معنا دا مال ورې مال بنځي تر دې حد پورې چې باقي پاتې نشي هغه څوک چې هغه ممکن وي امکان لري چې سر د چاله دی جزیه بخښنه جزیه بخښنه دغه د جزینه په استغنا موجود دی جزیه په څو کوم نه جزینه په استغنا وی مال د دومره زیات دومره ډیری چې جزیه ته ورته د وخت په جنا دغه ویل نو ورجیه جزیه په ختمه کی ويقيل المال او غير بشمال مال دولت بڑی شي حتا کبي الله يقبل احد نبق قبله لا يوتن دینا یوتن دا ونه قبلي وسوال عیسی علیہ السلام بدیلی ختم اوس شریعت زمونږ داده چې جزیه داشته چې کتابي جزیه نه راغلي جزیه ورته نه خبره اوس هغه زمانہ هغه وخت چې د دې جزیه نه قبلي وجنه او زمانہ کې جزیه به نه قبله کړي او وجنه نه اقرار په اسلام باندې نشته یا جزیه او یا مسلمان دي کړي جواب کې ورته نه او هغه زمانہ کې یا مت یا اسلام نه نو هغه وخت کې عیسی علیه السلام کوم شریعت باندې حکم کوي هغه خو د اوس زمانه کې نبی اسلام شریعت نشه راځي اوس به دې خبره او عیسی علیه السلام به دې نه کوي انت به اقرار په اسلام باندې کې راځي اسلام باندې نشه نو موږ وایو دا اوس چې زمونږ کوم شریعت کوم دین دی چې جزیه په قبله دا شریعت دا دین دا مستمر دوامدار د ټولو قیامت پورې
بلکې دا حکم قریب قیامت ته دا به هغه وخت پورې وي تر وخت د نزول د عیسی علیه السلام چې عیسی علیه السلام راځي او وخت د زمونږ د شریعت چې دې شته اقرار په اسلام باندې نشته چې عیسی علیه السلام راځي نو هغه نه باندې چې تبلیغ نه ځي اسلام دې هغه نه بعد او یا قتل یا اسلام دې او یا قتل او دا دلته په احادیث چې کوم ذکر دا په خپل د احادیثونو معلومه دا نسخ د عیسی علیه السلام له طرف نه ده چې عیسی علیه السلام دا حکم دا منسوخ نه بلکې پیغمبر علیه السلام چې دینو د دې د نسخ بیان کړي نبی رسول الله او تحت ناسخ خپل پیغمبر علیه السلام دی ځکه عیسی علیه السلام چې راځي زمونږ په شریعت باندې حکم کوي معلومه شو دا منحه د قبول د دنیا د عیسی علیه السلام په زمانه کې په دې وخت کې دا زمونږ د پیغمبر علیه السلام شریعت دا زمونږ د دین دی دا معنا نه ده چې عیسی علیه السلام هغه مخصوصي او عیسی علیه السلام باندې شریعت حکم کوي چې اوس چې د شریعت اسلام دی او یا قتل دی ويفيض المال بلې زیات شي معنا دا ده برکات بلې شي په مقصد مکرانه نیکی بچی دینا خلق زیاد کئی فسبب جعدل انصاف و قائمی جعدلی انصافی تو خدمتی برکتون دیر زیادی ظلم بنی موچ زمکین برکات علفی برکات علفی داغی وجدار خدمت انصاف نشتره عدل نشتره انصاف نشتره زیادی خیرات سبزی والا سوچ رگوی سوچ ماتر پیاز بعد انګړ چې جن دا واچو څو پیسې یشپخ ته یقین په دې په کورونه ته ودرې हमारे समाज او ځان تیار دا مالې څو پیسې شمار ورته دې چې دا مالې خبره دې ضرور کوو یشپخ دا ولی برکات نشته برکات مولانا بلګیر او تقریر کړه دا چې ویلي خلکو سم شي انصاف کوي یکنه د څه وخت بدل باندې خو دې راولي چې یو ګور هغه چې نو بوبي ودا به زمره مونډه سره کیلو په 15 روپۍ باندې کیلو په 15 اوس کیلو په شته دی یا موږ سره د مونډه ګلپی په کیلو په 15 روپۍ باندې اوس تشمیته داول برکات نشته شلغم پیپر هم ټول ما به کیلو تاسو په ما وصل له مارو وا می خو خلق اچولا نو خلق بخوانا کلو خامدو دا ولی آغا وقت رو برکت دا برکتون اصل که دا عدد انصاف سرده عدد ظلم سرده آغا وقت با عدد انصافی نو برکتون رو دا زیاد وی او یاد دیو جنا چې زمکا چې کم دا د دې په زمکا چې ځل کم سرو سپین دی د دې په ځل کې دا ټول به محاصره او باسي یو دریم وجدانا چې ما څه تاسو نه کړلې رحمان د خلکو برکت شي او مې دې برکت شي دا کدا دی یقین علم چې په وخت د قیامت باندې قائم نزدیک قریب دی ذکر د عیسی علیه السلام راغل د علامه او نقدا یو د علامو د قیامت د عیسی علیه السلام حاصل مال د خلق کوي او مې دې برکت شي اوس په مې دې نه دا چې ورونه خلکو جوړي هغه کور کې په خپل دې ته اوسېدي شي لري ټول خاندان والے او کور یې څنګه لوي وکړي څومره لوی دې ته په کې لري کې تاسو یې په دې ورته کې لري او چې تاسو ته کور په لوي نو دوی کسان ادا په چې دوه نیو چې سره سامنے ما سره جوړ شو دې طرف ته دا به مې چې نیم کې او به دا د څه کې تاسو یې په خدای او چې د برښنا مسونه کړو چې مستعمل کړو دا ولې دا امیدونه چې دا د مرشد د دشمن د شتوا مشي دا وته چې څنګه نه دا هر څه نه پاتې شي او هر څه نه پاتې شي او د صفات روان او مغفرت کار کوي هغه وخت امیدونه په خطر شي اوس امیدونه مان شرف ولا اوس یو خلک کور خلک او سلام در نشي او چې بهر ورنه سیاست نه کولاو پاتې په 3 منټه کې تاسو ولې ولیکن ولې
امیدونه هغه زمانه کې امید په ختم شي دا سلام چې دا ټول په کوشش سره کوي دي مال ورکو مال باندې ایمان وایي چې تاسو یو روپی سو درځي او تاسو د آخرت نن یو ځای یقین دې سبا باندې په دا راځي چې د حکومت برابر نه شندا د نسبت باندې خلاف نو هغه وخت په دغه الفقو ټول خلق په کوشش کې بس قیامت دا نو ذکر لا يقبل احد سوق مال تعالی سره حوال وبه قال حدثنا رب الله بن محمد الموضوع وبه ذكر غير محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال حدثني هذا الحسين قال قال هو من قال حدثني يونس قال حدثنا وعبده أن يقول في ذلك من الساعة قال حدثنا في الصحيح كل عن السوري بهذا الكتاب وفي رواية ابن عيينة إلى أن تفسد الله من أسلم وفي رواية يونس أو يونس ولكن كل ما مقصد في حديث صحيح عن المقصد كما قال يكون في حديث زيادة وحسن في حديث صحيح زيادة على هذا حتى تكون سجدة الله لسبحانه في الواحد ويوصينا دارو بالتري بالدنيا وما في هذا الدنيا وعرفت الدنيا ثم يقول بلا غور اقرأوا شيئا وإن من أهل الكتاب إلا من النبي قبل موته الآيات ويوصينا دارو الدنيا وما فيها نذا بالتري معنا دارا دخلوا راغبت چکم دے مانگ طرف سے بڑی ہوئی خلقو طرف پان طرف سے بڑی زیادوی امیدی نبا خدشی جدیب علم ریشی چا قیامت قریب ہو ملدی ہے راغبت با دنیا تا ختم شی جکا دنیا تا بحجت نوی دنیا تا بڑوت نوی تا علم بھی یقینی کی زمیاش برمیاشتی یا کندی میاشتی یا یو کال یا یو رت یا لسر تباق و پاکی زمان ایمان ہوئے کہ سمر با عبادت کی سننا و محنت کی کوشش وکے دقا جانی میں یقین بھی نور امید ندا ختم شو قاضیان رحمہ اللہ جدی معنی دادا کہ لگا وقتی تا دنیا ماتیہا صدقتی لآمینا بیو رکات ملک اللہ دا پاردہ بہتر لیں ولی لکا مال بڑی ہوئی مال آغا بڑی ہوئی بخل با ختم شی بخل با دا ختم شي حاجت بچ دې نو هغه د خلکو نفقې لپاره جهاد لپاره دا ختم شي نو سجدا بعینها دا عبارت د مانځنه دی وخت د دنیا او ما فيها د الله په نظام کې تر وي نکه چې څومره مال قبلې نه سو بیا کړی نه د تدریس د خرڅه مال خرڅه دولت پیسې ورته سو بیا قبلې نه ډیر وي دا وینم جناب به تر وي بیا امور له دایا کولو کنو دی کو اشاره دی لدا ابو هريره من اهل الكتاب الا من النبي قبل موته ظاهر آیات سماجمی ضمیر کو موضوع اذا راجع علیہ الصلوۃ والسلام کا من اهل الكتاب الا من النبي مگر دې ایمان او علیہ السلام باندې قبل موته مخکې د مرګ علیہ السلام مخکې علیہ السلام نو یاد دې معنا دا ده یو تنبه دې کتاب پاتې نشي په زمانه د رسول عیسی علیه السلام کې مگر عیسی علیه السلام د ایمان راوړي او دې ته ودا پته ولري چې عیسی علیه السلام کو ابن الله د نصرالي نه د خدای رسول دی یو نه دی عیسی علیه السلام کو د عبد الله دی او ابن امته دا روح الله دی دا روح الله د ذات متعال ولري هغه نه بعد د ایمان راوړي یو یا دا ضمیر چراجی دے نو کتابی تراجی دے امن آل کتاب الا من النبی مگر دیو ایمان ورکی علیہ السلام قبل موتی مخد مرد چاند کتابینا یعنی نبوی و اہل کتاب چاہی سباق حاضر شی کلم مرد پوینی مخد خروج علیہ السلام بانے دیچی جنو دا دبولوی دا عبداللہ و ابن آمتی دے لیکن دغه وقتی دا پاتې نشي مگر ایمان بروي او دی ورته ایمان ورته پیدا نه رسي چې کله مرګ ورته شي مرګ حاضر شي دی ورته علیه السلام ایمان وروي ایمان به ورته پیدا دا ورته رسینا چې دا وخت مرګ حاضر دی حالت نه ویلې روح ورته حالت دی
دقا حالت کے دیوان تعاقب ایمان اسلام سین دے دی وقت کفر سین دے دی وقت وصیت سین دے دی وقت بیع شراب سین دے دی وقت عتق سین دے بلکہ ثمر افعال دی اقوال دا کل معدل استعاره تبلیغ لکه قرآن کریم کا اللہ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن چمر وتحدثي يلا تبارك وتعالى توبه دا حالت د نفس روحه او دا وخت انسان ته اس پر دا فائدہ نه کوي دا وته فائدہ نه سیداري دې په دې مینا څنګه دا وایي چې یا زمين راځي نه چاته الا ليؤمنن به مگر ایمان بروي دي زمين راځي د پیغمبر اسلام ته علم اهل الكتاب الا ليؤمنن به بنبي السلام باندې قبل موته مخکد مرد جانا لکتابینا مخکد مرد جانا لکتابینا دیو پیغمبر اسلام ایمان لوری یقین بریشی چې نبی اسلام دې دا مذهب د دې شریعت دا په حق باندې او موږ چې وو موږ په حق باندې دې دې دراجه ساده پیغمبر اسلام ته موته دې موږ دې السلام او وفي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا المنذري بن سعيد عن قاسمين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يزيد عن مريم حكما عاملا فليكرم الولي وليكل المسجد وليكرم المسجد وليكرم الكلام فلا دنیا نه برابر کوي فسادل د مالونو چې خلک برابر نه مال بدون راځي امیدونه به کم شي عین به موجود چې قیامت نیږي خلکو چې له حاجت بنوي نو خلاص یادې ذکر د میاشتنی بلار وکړه دا انفس الاموال وعند العرب ډیر نصیحه ډیر بهترینا مال د عربو په نس باندې میاشتنی بلار وکړه وإذا الإشار وقتلت قرآن کریم میں اللہ ذکر کرے یہ تو محبوبیت کی اشارہ دا وہ دې په خپل قصه کې منسوب چې د میاشتنی بلان وکړه دا په قصه کې منسوب نه وي ځکه دا وایي دا چې ایمان کی عمل میاشتنی بلان وکړه فلا يسع عليها اعتراض نشي تلقن شرك عليها فديواني سلف الذكر کی کو کوي یا خلق اعتنان نشي عليها فضيلة میاشتنی بلان ایمانی معنا دا د دې اهل بات کا سامنے کوشش کوي داخل په کتاب باندې ولا تذهبن الشحناء من يوكل بلاش چې نو عداوت بچنه لارشي عداوت چې نو ابغت شي والتباعد او بعد وقت شي چې دا سبب د عداوت دی بعد دا وقت شي والتحاسد حسد وقت شي چې دا باعث د تباعد باندې او بعد باندې دا باعث چې کوم دې حسد د داو ختم شي دا څنګه دا ختم شي ولا يدعون الى المال بسبب الرسول شي دعوت المال شي فلا يقبل احد وصوبه شيء قبلنا او ما دا وصوبه شيء قبلنا معنا اعتراف بفرائض الرسول شي چانه دمانا یا معنا دار چې د کار رسول صلینا څه چې څه پیدا شي چې دا کار په هیڅ قبول شي انا زکات بچی نه ختم شي تو به ذکر اصلینا ولدعون الى المال فلا يقبل احد مال تبع دعوت رسول شي او قبلینا د کمال بڑی امید به ختم کی زهد بنوي رب دخل ختم شي او دارنګه قریب علامه قیامت صلی الله سلام دا چې هغه بلې خلق قیامت دا کوي او وبه من حدثني حدث بريح قال فلم فلم يوزع في فلم فلقينا بالرجال فلم ان ابا هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اجازتكم ولمن وامامكم ان القران فلا تشركوا بمكيكم وامامكم منكم او امام دعوت سنوي امامكم منكم امام بسا سنوي معنا دارا چې سلام ورکړي حکم په قرآن کریم باندې په انجیل باندې ابن سین وایي دا معنا دارا امامكم منكم
यानी शरीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मुतसिल भी तवरद क़यामत अबूरी रद क़यामत अबूरी माना मुतसिल में यानी कहता अंदर आदि बस रिसाले सलाम शरादी हम का हुक्म शरीयत और दिन नबी सल्लल्लाहु माने ले और अल्लामती भी माना सही और यकुमुकुम इसाह लितौली दीनकुम इमाम बस्तास नबी इमाम मुक्तदा बस्तास नबी यानी सारे सलाम इमाम लितौली सारे सलाम की दीनकुम बस्तास को दिन के सारे सलाम इमाम मुक्तदावी सारे सलाम व सलाम अगर इमाम जोड़ेगी बल्कि सारे सलाम बस्तास को दिन इमाम मिनकुम सारे सलाम जो उम्मती और तो ये बात है कि हमारा तो हमारे पर हत्ता या तो उनकी तरह समझ नहीं आती इतिहास में यहाँ पर यहाँ पर मौला की कथा है सब ये लोग करने वाला हो गया तो ये अल्लाह ताला ने बोलो पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जान मुबारक मत मुसालमकुम फअम्मकुम जब इमामत के में सासुनैन अला असर शरीयतकुम दावत पर हसब शरीयत का जमाने का इमामत के وقل جمال الدنيا بذكرنا أو ذي حدثنا أو ذي مستحدث بذكر وإن لنا في نذابي وغيرنا أن يريد إمامكم منكم قال إن أزيد والتدريس تبليغ نستطيع مجرد معنى تفسير كذلك جس معنى هذا الحديث إمامكم منكم ما أمكم منكم جس معنى هذا قلت ما تخبروني كما تخبرت قال غير فأمكم بكتاب ربكم أغلق حكم بي كيف الكتاب درستا عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك عليه السلام شرعي ابن مريم فأمكم أغلق حكم بي سلبتي فقرآن باني في إنجيل بانينا يعني معنى ذلك أغلق قصدي لجاد الشريط تاسو كبير تاسو كشريط باني وكبير dan dapat kitab bani السلام وسنة باني مدام وفي قصتنا ولي جعل والد الله وعجائب الشاعر قالوا حدثنا عجائب وهو ابن محمد عن ذكر قال أخبرني أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة منكم من يقاتلون على يقاتلون على الحق بشجرة الحقان ظاهرين ذي بغالبوي إلى يوم القيامة تبرد قيامة قوري إلى يوم القيامة معنى إلى قرب يوم القيامة قريب تبرد قيامة قوري لا بغالبوي دغلا طائفة معنى دادا مراد دين دین باندې عمل والا دین باندې بچو عمل کوي یعنی دین باندې عمل والا برابر خبر ده چې دا متفریق وي یا مجتمع وي یو ډله باندې پیدا او دام لازم نه ده چې دا با لو جماعت یو سره تعلق لري بلکې مختلف شعبو خلوي دی وجنا اغي ولګي اغي يقاتلون على الحق فحق باندې وجګړه مختلف شعبو خلوي مثلا علماء وي مجاهدین وي مبلغین وي وغيرهم نور دلی وي او هر یو بلدی هغه په دین کې نو خیر پاوي او ظاهرین دی په غالب الى يوم القيامه قریب ورځ قیامت پورې د دې ټول دی په دین چې نو هغه دی پاکي دین نه دی پاکي علماء هم کوي مجاهدین هم کوي مبلغین هم کوي همیشه باندې امت کی داس او جماعت اورلا دا پیدا کوي قال فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام ويقول هو اميرهم امير المسلمانان جو مهدي موروث ہے ابو تعال صلی لنا عيسى عليه السلام تو تعال عيشا صلی لنا منذ پر منذ کا معنا امامت کو قدم کو مانتے کہ دیکھ اولا پر امامت کرا اگر کرے چې هغه افضل نورش امامت کا فيقول عيسى عليه السلام بقوا لا أصير إماما إمام نقدر ديجما راسود پارا ده إمام نقدر ديجم ده إمام أجنكم راسود پارا ده كسوك توهموني كي ده إمام أجنكما
ولا تتقطع عروتي توهمتي النسل الدين تاثر عليه ويكتاس الدين منسوخ انا ذا امامتي مرغما ان بعضكم على بعض الامراء بعض استاسنا بعض ذكارا داب اميراني كامارة ديني كامارة دنيوي تأتي بعض اميراني تكرمت الله هذه الامه داب اکرامی تعالی تبارک و تعالی طرفنا هذه الامه دي امتي جماعت مکرمه لرا دي امتي جماعت مکرمه لرا عیسی علیہ السلام افضل دے دین نه لازمي دا خبره چې اختیار په بل چا پسې چې باطل نه بل چا په اقتدا کوي نه عیسی علیہ السلام اقتدا نکوم زمون نو کومه کما اقتدا وکي خلوه استاد دین منسوخ شو عیسی علیہ السلام دین اسرار نه تاسو بعض امارت دینی به هم کوي هم دارنګ حکومت دی دنیوي او دینی واړه تاسو دې د امت تعالی تبارک و تعالی اعزاز دا ورکړي اکرام دا ورکړي نو عیسی علیہ السلام چې راغی دا د قیامت علامه قریب علامه ده د قیامت علامه هغه څه علامه د قیامت یو علامه بعیدی یو علامه متوسطی یو علامه قریب قیامت یو علامه چې قیامت نه بعیدی هغه لري بعید دا معنا چې د دې او د قیامت په مابین کې فاصله هغه زیاته فاصله دا پکې زیاته وي نو دا علامه نو دا بعید علامه دې ته بعیدا ده دغه بعید علامو کې نبی صلی الله علیه وسلم بعثت را لګل پیغمبر اسلام د حیثیت پیغمبر دا بعید علامه بیا همدارنګه شق القمر دا د قیامت علامه وه چې سپوږمۍ دوزه کېدل دا د قیامت علامه وه چې د نبي صلی الله علیه وسلم په اشاره باندې شوي وصال د پیغمبر علیه السلام وفات دا د قیامت علامه ده او بعید علامه ده فتح د بیت المقدس دا بعید علامه ده جنگ صفین دا بعید علامه ده چې دا وصیب صحابه کرام مسلمانان دا بعید علامه قریب متوسط علامه هغه نږدې علامه هغه دي چې هغه په دې دور کې په دې زمانہ کې هغه کاری په دې دور زمانہ کې یا نه بعد ورو د علامه دا ذاتی نور په دې دور کې کار کوي او په دې دور کې کار کوي سره دا علامه او دا نښې دي دا ورو هغه ذاتی په متوسط علامه یو علامه ده چې کوم سړی په دین باندې عمل کوي نو هغه به دا مثال لکه سړی چې ستروټه هغه په لاس کې کولی شي دا دین باندې عمل کول تر دا به دومره ګران شي او دومره سخت شي دغه څنګه مسله ده متوسط علامات ښکاره دي په دین باندې عمل کول او په دین باندې حقیقتا تلل دا دومره سخت دي چې کوم مسلمانان هغه ټول دنیا کې په حکومتونو اسلامیو او کفریو کې په ټول دنیا کې داخل دي دا نشته د دین باندې داخله کړو خلاف دي دویم علامه دادا چې کوم د مسلمانانو لران وي مشران وي هغه منافق رذیل فاسق خلک مدار خلک شي هغه فاسق وي ګاری هغه به لران وي مشران مسلمانان وو پس روان وي حاجیان مریان نیکان روان دیری والا مو پس روان دیری والا ټول پس روان دا د قیامت متوسطه علامه دریم علامه دا چې پولیس دا وړي زیات شي انتهایی زیات شي او امن دا بنور خرابي امن برازي زیاتېږي با او امن دا بنره څلورم علامه دا ده چې د خدای حکومتونه بریش خدای به وزیر اعظم وي خدای به بادشاہ وي خدای به لیډر وي هغه به مشرک دی وجه نبی صلی الله علیه وسلم لا يفلح هذه القوم هرگز به دغه قوم د امت کامیاب نشي تر څو پر چې حکومت او قانون خپل تسواري
دا قوم به الله ترقی نه ورکړي دا قوم به همیشه ذلیل چې ولو امرهم امرا چې دې خپل تصرف او کار خلې ته وسپاري دا حکومت دا به همیشه کامیاب نشي نو معلومیږي چې په حکومت دا متوسط علامه دا د قیامت پنځم علامه دا ده چې تجارت دا به منتشر تجارت به خوشي او تجارت به ډېر زیات شي هر کله د تجارت معمولی ته بازار ته دی نو هیڅ نوي جمله بازاري غړي راوځي دا چې نیولې چې تاسو کارو تجارت به هر کله به تجارت کې مختلف طریقو باندې او شپږم علامه هغه دا چې ناب ټول کې به کمې شي ناب او ټول کې به کمې شي ناب ټول کې خلک هغه کمې شي هغه دړي باندې هیڅ څه به ورته په ناب کې خلک کمې شي دغه کپڑا هغه مثال کښ لري چې نه کپڑا ده بازار نه لږ راواخلي او کوټ راوړي نه هغه څه کوي زوګ دې هغه راکړي کښکړي ناب ټول کې کمې دا متوسطه علامه و علامه دا چې قتل وړي زیات شي وجل وړي اله سړې مخ سړې اول دلته په ټوله پټي وشته دلته سروران شي وشته دلته په پیسو باندې وشته دلته دا وشته تل په سړې مرشي پښپښ له یو نیم تل په باندې باندې نه خپل مرشي یو خوشي باندې لانجه راغلي ده اصل شرک کسان کوم شي یو سپي باندې لانجه راغلي ده تاسو کسان کوم شي نو قدر دا باندې زیات چې اخبار ګوري انا خبره نشته دلته سړې وجه هلته سړې نیر کې پیدا دومره کسان مرشو لاندې کې حمله وکړه دومره مرشو لاندې کې دومره خل مرشو لاندې کې دومره مرشو لاندې کې دومره بل خبره به اوري نه او اتم علامه دا ده چې خلک د خدای طاعت تابعداري کوي د مور پلان نه فرمانی به شروع د مور پلان څخه کې بنوي او همدارنګه د بخمیګم لتی وی نیولې وي هغه څه راوړي بس د مور پلان خبر هغه به مرینا د خدای اطاعت تابعداري کوي او د مور پلان خلاف او نه فرمانی نه داوت نه هم علامه دا ده چې صاحب او د شروط حالات دا وړي لري جنابه دا ویل شروط الله دا ویل او دې کې شک نشته نن سبا د سات شروط هغه دومره رسم او رواج دې مصیبت موبایل په واسطه باندې د هر څړي وخت د هر څړي جبته د هر څړي دین ته اورته بلکې په پاوه چې ته کوم یو ټیوی یا وچې ته دوان او هغه دې غړي وړي دې وصف جماعت محراب منبر مدرسه او درس جماعت دمون عبادت طاعت تهجد او حج عمره قسم دې نه خارجيږي نه دا بس جب کې وی غانې بجانې او اوري مانځ کې کومه اوري به خوب کې به اوري کې به اوري سحر دې اوري بیګال اوري او بل د زنا کثرت ځکه دا د زنا د اسباب یو سبب دی مخکې یو بوري خدا چې کثیرې کې ګرځیدل هغه به حرام څه او حرامي توپ ګرځول او د هر موبایل دا خبرې خدا دارک واسطې او دارک چې د مرامتې دلته ریشه ورته ریشه څه برابر ده هغه مولګان واسطې د میان نه بوتلې نو څومره کومره برابر شي اجازه ورکړي دا جنا کثرت دا د قیامت د علامونه متوسط علامونه یو علامه نسم ناګهانه پتو دا بزیات ناصابه قتل دا بزیات وسړی بازار ته لاړ شي سبزی لپاره دز او سړی مش همدا اچانک سړی ومش دل دوره بل شي سړی ومش دا بلټ شي وته شو سړی مش فلانه کارو سړی مش دا مرګونه دا باندې بزیات دا متوسط علامه د قیامت دریم قریبی نزی علامه د قیامت فقریب علامه د قیامت د مهدی علیہ السلام رسول ظهور د مهدی دا قریب علامه د قیامت نزدې دینه بعد دا نزدې همدارنګه ذکر دې په زمانہ کې دجال براوي او دجال بدترین فتنه دا قریب فتنه ده قیامت او بدترین فتنه نو دا دجال او دویم قریب علامه نزول د عیسی علیه السلام
چې عیسی علیه السلام د اسمان نه دا راکوزي او عیسی علیه السلام د سبا په وخت دا راکوزي فهغه بیت المقدس چې کوم مناره بیضا ده هغه باندې بازار راکوزي عیسی علیه السلام او چې کله موږ نو رمضان بعد دی د اسلام د لښکر قیادت حضرت عیسی علیه السلام باندې عیسی علیه السلام دا بقي قیادت وکړي چې عیسی علیه السلام راکوشي نو په دغه وخت کې د دجال دا ودسي کولی کې لکه څنګه مالګه چې وګورئ کولی ځکه هغه ته فکر زما مرګ عیسی علیه السلام دی عیسی علیه السلام چې قیادت لاس کې واخلي نو تفتیش تلاش وکړي چې دا د لشي ته دغه دجال دا باب اللط یو زیره د اسرائیل کې باب اللط ورته ویل کېږي او دا هغه زیره چې اوس د اسرائیل چې کوم دی باندې ایرپورټ دی نو دې ته باب اللط دغه ځای کې به دجال پیدا کی او دا به اوج دجال پیدا کی نو دا به اوج هغه نو ورستا دیبا دې وجود نو ورستا آیستا ورو چې په حضور نو دا به زیاتي چې په حضور به زیات او بیا وتلو د شمس دا د مغرب نشي مربع اوخیږي د مشرق په د مغرب نه دروازه د توبې به بند شي دا هغه زمانہ ده چې دی وخت ایمان د دینه بعد معتبر ده نو چې کله دروازه د توبې بند شي هغه نه یو ورځ وروسته دابت الارض برعول ورسته راځي چې دا یو عظیم لوی دابه ده نو دا دابت الارض برعول دا اخري علامات قیامت قریب دا دابت الارض برعول هغه نو ورسته به مسلمانان په مقدس مکه باندې وي څومره مسلمانان یو لطیف باریک هوا بلا تبارک وتعالى راوالد او مسلمان باندې بدلېږي او مسلمان دا به وفاتي مسلمان باندې بدلېږي او مسلمان دا به وفاتي یو دا به بیا دین او رستا دین او رستا به یاجوج او ماجوج راوي او دومره زیاتې من کل حدث ينسلون دغه چې دا چې رابعي راتل نه رابعي دل سره عیسی علیه السلام چې کوم ملګری دي مسلمانان هغه بلار شکو ټول کی او انت وفنا وا او یاجوج ماجوج شه ټول دنیا باندې دې قبضه وشو دومره ډیر دي او دومره زیات بیا په عیسی علیه السلام او چې کوم مسلمانان دا غیبت تک الله تبارک وتعالى تبسوال دا دې مصیبت نه خلاص دا څه فتنه ده مصیبت دې نبی الله تبارک وتعالى په یاجوج ماجوج باندې هغه باندې دانه راوځي په هغه باندې چې دانه راوځي یا ماجوج باندې چې مرشي ناګه نه بعد دا ټول مکه دا بدینی ویلو په دې وایي به الله تبارک وتعالى عیسی علیه السلام څخه د باران وشي او باران نو ورستا یاجوج او ماجوج دا ټول د مقدس مکه نه لاوږي او لاش سمندر او دریاب ته مقدس مکه لا راځي بیا چې د مسلمانان دلته وی مسلمانان په مقدس مکه نه ختم شي دا باریکي هوا باندې هغه نو ورستا وریا فجار وسار کفر په مقدس مکه باندې په مقدس مکه باندې بنداسي او سړې پیدا نشي چې الله په مقدس مکه باندې وي هغه نو ورستا به قیامت قائمېږي او قیامت با په بدترین خلق باندې کوي او بدترین خلق دي باغی باندې قیامت دا قائمېږي دا قریب علامې د قیامت دي تاسو یو د رسول د عیسی علیه السلام او مې دې سمې کړي لای په دې ایمان اللهم صل على